السلام علیکم. مولانا صاحب وایي چې زه نه د پیپل پارټۍ تابعدار یم نه د مسلم لیگ تابعدار یم او نه مونږ د پیپل پارټۍ سره اتحاد کوو نه مونږ د مسلم لیگ سره اتحاد کوو. چا چې ویل مولانا صاحب د غلو سره ولاړ دی او مولانا صاحب د غلو سره اتحادي دی، اوس به زه د دې نه بعد هغه خلک ګورم چې چا چې ویل مولانا صاحب د غلو سره ولاړ دی، د غلو ملګری دی او که دا د غلو ملګری نه وی نو مونږ به سپورټ کولی. اوس زه دا ګورم چې مولانا صاحب وی چې یاره زه نه د پیپل پارټۍ تابعدار یم نه زه د مسلم لیگ تابعدار یم نه مونږ د هغې سره اتحاد کوو او مونږ په حکومت کې حصه نه الو. نو زه اوس هغه خلک ګورم چې چا به ویل چې دا مولانا صاحب خو د غلو سره ولاړ دی او دا مولانا صاحب غله سپورټ کوي، نو اوس به زه هغه خلک ګورم. مولانا صاحب تاریخي کلیپ واورئ، مولانا صاحب سے ویلی دی واورئ. آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کر جو نے بتا دیا. ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابعدار نہیں ہیں. हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं. ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने ډیرو خلکو به دا ویل مولانا صاحب دا خو د کرسۍ غل دی او دا خو د کرسۍ سړی دی او دا خو کرسۍ غواړي او دا کرسۍ پسې لیونی دی. مولانا صاحب وایي چې زه په حکومت کې بالکل حصه نه الم. دا زمونږ شورا ده، زمونږ مشوره شوې ده په دې باندې او مونږ چې کوم دی مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ به په حکومت کې حصه نه اخلو. نو مولانا صاحب د حکومت کې حصه هم نه الي او مولانا صاحب نه تپوس هم کړی دی. یو صحافي تاسو سره د پی ټی آی والا اتحاد کول غواړي یا تاسو سره میلاوېدل غواړي یا سره اتحاد کول غواړي، نو تاسو څه وایي دی باره کې؟ مولانا صاحب وایي چې هغه سره زمونږ جسماني جنگ نشته دی، هغې سره زمونږ د دماغو جنگ دی، یعنی د نظریې جنگ دی او زمونږ دروازې 24 ګنټې د هغو دپاره کولاو دي. 24 ګنټې داسې غټ زړه والا الحمدلله زمونږ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی. نو مولانا صاحب پرنس کانفرنس وشو، ډېره مزه یې وکړه او ډېرې زبردسته خبرې وکړې، د امت مسلمه د زړه خبرې وکړې او د امت مسلمه زړه یې خوشحاله کو. دغسې مولانا صاحب رب العالمین دی دغسې سربلند لره او الله دی دغسې بریالی لره او الله دی نورم دغسې ترقي در نصیب کړي. داسې غټ زړه والا زمونږ علما داسې غټې سینې الله ورکړي دي. د دې دومره هر څه باوجود چې دې خلکو په موږ پسې ملنډې مو وکړي، پروپیګنډې مو کړي، د مولانا صاحب پسې غلط نومونه مو ویل، په مولانا صاحب پسې په جلسو کې ملنډې وکړي، خو بیا مولانا صاحب وایي چې دې خلکو ته زمونږ دروازې دا 24 ګنټې کولاو دي، مونږ له راتلی شي الحمدلله مونږ هغه خلک نه یو. نو مولانا صاحب دا خبره وکړه چې مونږ د چا اتحادي نه یو، مونږ د چا سره اتحاد نه کوو، مونږ نه د پیپل پارټۍ تابعدار یو نه مونږ د مسلم لیگ تابعدار یو. مونږ الحمدلله خپل جماعت دی، زمونږ خپل منشور دی، مونږ خپله فیصله ده او انشاءالله مونږ ډټ کر ولاړ یو او مونږ به حکومت کې حصه نه الو. نو ډېرو خلکو ویل چې مولانا صاحب خو د کرسۍ وږی دی، خو که دا مولانا د کرسۍ وږی وی اوس به ویلی وی چې یاره ماله حکومت کې ځای راکوي، زه حکومت کول غواړم، ماله کرسۍ راکوي، ماله اقتدار راکوي. نه مولانا صاحب وایي مونږ به اپوزیشن کې پراته یو، د خیره حکومت کې حصه اغستل نه غواړو. نو ملګرو مولانا صاحب پرنس کانفرنس کړی، انشاءالله سبا په دې باندې بیا ډېرې جامع او معنی خبرې کوو انشاءالله تعالی. دغه یو مختصر کلیپ و مختصر خبر و مونږ تاسو سره شریک کو. ډېره